هر یو انسان نارینا زنانا نیک او بد او مسلمان او کافر او بوډا بیمار او روغ ټول اکثر پکې داسي زمونږ خلق وایي یاره پلان کې بیمار دی وایي ډېر زیات سخت دی هغه سخت پاتې شي چې کوم روغ وي هغه پکې لړ شي بوډا پاتې شي ځوان پکې لړ شي صحیح شوه نو بهرحال دا پته نه لګي چې د چا نمبر دی او څوک په مخ کې ځي ښه دا پکې پته نه لګي انسان د خپل مرګ نه او د خپل ټیم نه نه خبر حالانکه د هغه نوم په رجسټر کې کټ شوی چې ګینې بس دغه انسان بس په نن ورځ کې تلو والا دی دا خود دا خدا چې د الله تعالی د طرف نه دغه فیصله چې کوم نن هغه خلقو ته نه دایر شوي که چېرته دا ښکاره وي چې انسان به نن مړېږي نو د بس میاشت مخکې به د خوراک او څښاک او هر څه به یې بند کړي وو هر څه به یې بند کړي وو ځکه ما درته ویلي وو یو ځلې یو زنانه وه چې د هغې بدن ډېر زیات چې کوم نن هغه د حد نه سیوا په مخه باندې تللی نو ډاکټر څخه لړ وی صاحب یې ماله داسې څه دوایي راکړه داسې څه دوایي راله راکړه چې هغې سره زما دا بدن کم شي نو ډاکټرانو پې په دوایانو په دغه باندې پې وسو که خو نه کمېده یو ډېر هوښیار حکیم و هغه څخه چې کله هغه زنانه لاړه که نه هغه حکیم صاحب چې ورته وکتل په پته پوه شو چې دا خو په دوایانو په ډایټینګونو په ورزشونو نه کمیږي ورته یې وی هر څه خوره بس لس پنځلس ورځې ژوند دی بس ختم یې وی کیسه یې ختمه ده بس هر څه خوره تاله هر څه خوري ښه بس دغې زنانه زړه ته یې چې کوم نن هغه د دښکې خبرې غم واچو خو داسې به وکړي یو هفته بعد به وي چې کوم نن هغه ما څخه راضي وي کیدی شي چې موږ ستا دپاره داسې څه وکړو چې هفته بعد راتله نیم په نیمه هغه زنانه کمه شوې وه نیم په نیمه ځکه چې چاته دا پته وي چې زه به هفته بعد مړېږم هغه روټۍ ړته کېږي هغه هېڅ شی نشي خوړی ښه بیا ټیک شوه چې هفته بعد راتله نیم په نیمه چې کم نن هغه کمه شوې وه هغه حکیم صاحب ورته وی خیر دی یو دوه درې ورځې خیر دی نور هم سیوا شوې خو بچ کېږي نه بچ کېږي وی نه مرګ دی وی دی ٹھیک شوا چې کله یو څو ورځې بعد حکیم صاحب څخه راله داسې وه چې په خپله نه شوه راتلی دوه درېو کسانو نیسلې وه دومره کمزورې شوې وه دومره کمزورې شوې وه هغه حکیم صاحب ورته وی د مرګ د راتلو وخت دا الله ته پته ده بل څوک وی د مرګ د وخت نه خبردار نه دي چې مرګ به کله راځي خو وی ستا دا بدن د دقې نه ما سوا په بل څیز کمېده نه د دې نه ما سوا په بل څیز کمېدی نه ځکه رس تره د په ترقۍ باندې وي نو بهرحال انسان سره چې کله دغه فکر او دغه غم ولګي نو ګوره یاد ساتئ دغه انسان خوراک او څښاک او خوشحالي هېڅ شی په ده باندې نه لګي ښه